پی ټي ایم پښتون تحفظ مومنټ دې ته دا داسې یو تحریک دی راوچت شوی دی چې دې خلکو ورته ډېر نظر دی. ما غونده خلکو چې ډېر عمر شو بهر نه ګورم سوچ مې لرلو تمه مې وي خو باندې شو خلک یې را بیداره داخل نوي ځوانان خو نوي ځوانان دي خو زاړه خلک یې مالي کوي خو دا کې ما ځاني چې زه ما خپل سوچونه دي ډېر څه وي یو شی هغه نه سپیسیفیک شی په اسلام آباد کې چې ما د لس ورځې درنه وه هغې کې زه اووه اته ورځې وم دوه درې ورځې زه دلته څه کار ته تلم نو ما به تقریرونه زیات د خلکو ته کتل د ځوانانو ته کتل نارو ته به کتل یا به یو ساعت پس ته ستړی شوم لا به ما پرس کلب کې به کېناستم ځوانانو سره به ناست وم مختلف ځایونو ځوانانو نو اینه ما یو زده کړه کوله یو نوي نوي شی مې لیدل هغې ما ته یو میچورټي راکړه چې میچورټي وښیله چې د ځوانانو سره او بیا منظور پښتین چې د دې مشر دی هغه انټرویوز مې په ټي وي کې اوس وکتل نو د دې کیریکټرسټکس را مخامخ شو یو خو دا یو سیاسي ګوند نه دی دې څه ډېر لوی پلانس ټول ډېرې خبرې دي موږ د تعلیم مسلې دي موږ د اقتصاد مسلې دي د روزګار مسلې دي ډېر سیاسي نظام مسلې دي دا ټولې مسلې دي خو دا څنګه چې د دې مشران بیا بیا وایي دا د پښتون د ژوند اول خو به ژوندي وو بیا به ګورو که نه بیا به تعلیم کوو دا د دې وخت ژوند غواړي لږ عزت غواړي او ډېر صفا وایي بیا بیا زور سره چې دې مشران چې کوم دي دې ترمیم سره دي مشران چې دا د پاکستان آئین مطابق آئین کې ترمیم هم نه غواړي چې ترمیم وکړي موږ ته راکړي زه خو غواړم ترمیم وکړي دا صوبو شکل بدل کړي دا وکړي دا وکړي صوبو ته دومره خو بوخت نه دا سره وایي دا اوس چې کوم آئین دی ښه دی که غلط دی ډېر ښه دی سرګالیان دي دې مطابق چې څنګه نور ملک تحت دی دا ټول پښتنو غواړي بل دا سپیسیفیک مسلې دي دا سیاسي اتحاد هم نه دی د پاټو دا ذهن کې ساتل پکار دي پارټیانې تنظیمي طور باندې د دې حصه نه دي او نه کېدی شي پارټیانې د دې مرسته کولی شي او کوي ډېره خلک څوک یې لږه کوي څوک یې ډېره کوي دا د پارټیانو دننه جګړو کې پارټیانو خپلو جګړو کې هېڅ رول نه لري دې کې څه چې وینم اول ریاست او خلکو ډېرو خلکو دې ته وکتل زه هلکه نه جمع شوي دي زه 2000 3000 کسان دي اسلام آباد کې ناست دي شپې د بشي لار بشي غیر بشي بلکل اګنور شوی بیا چې هغه درنه ختمه شوه او کومه طریقې سره ختمه شوه هغې بیا میچورټي وښیله چې دې څه ډېر لوی ګټه نه بدل چې دنیا یې بدله کړې وه نو خو دوی پوه شول چې دا اوس موږ یو پیغام ورسولو اوس دا پیلاول غواړي نو په عزت سره هلته نه پاڅېدل او پیلاو شول چې پیلاوېدل شروع کړل ستا ریاست د دې نه ویرېدو پروپیګنډه یې شروع کړه پروپیګنډې کار ونه کړو پروپیګنډې کار ونه کړو نو بل کار دا شروع کړو څه مسله دا شوه څه کانشیسلی څه انکانشیسلی پارټۍ کې دننه دې کې اختلاف او دا کیسې راغلې کول کوشش وکړو وسمجھایي دې ته څه دومره نقصان یې نه دی رسولی یو خطره ده خو جاري وي اوس چې کوم کار شروع کړی دی د خلک نیولو خو که تاسو وګورئ اړخونو ته خلک نیسي مین لیډران یې نه دي نیولي لیډرۍ ته ونیسئ که نه چېرته لرې به یو کس دا لاس ځکه چې دا ټسټ کوي ټسټینګ کوي چې څه ریاکشن دی خلک بیا ویرېږي او یا ګوري چې ډېر ډېر څه ریاکشن دا ټسټینګ دی دا ریاکشنونه خو دا درته ښایي چې دې نه پس ریاست دا جګړه دا ذهن کې ساتل پکار دي دا ذهن کې ما په نظر زه څومره پوهېږم چې دې کې چې مختلف د دې طاقت دی چې دا مختلف الخیال خلک یو ځای راولي چې دا مختلف الخیال خلک یو ځای راولي راغونډه یې دې کې مونږ ټولو لوی دنیا ته څنګه ګورو جمعیت پکار دی دا پکار دی خو مختلف پکار ده نه ده پکار تعلیم داسې پکار دی پښتو کې نه انګریزۍ کې نه اردو کې دا بحثونه نه کوي دا یو نظر یو کلیر کټ فوکس نظر لري اوس دې کې دې ته دې طاقت دی چې دې ته دا نور ډیټیل سوچونه چې چا بیل بیل دي سیاسي ګوندونو کې دي ډېر خلک په عوامي نیشنل پارټۍ کې دي پښتونخوا میډیا پارټۍ کې ما په اسلام آباد کې ورور دی پي ټي آی ځوانان دي نور جماعتونو کې دي یو کې نه دي زیات پکې داسې شي یو کې نه دي نوي کسان دي دا مختلف خلک دي مختلف سوچونه سره په دې لږه خبره متفق دي اوس دې کمال د دې تحریک کلیر شي دې ته مات شو ګرما دې کمټمنټ لیول خلک کلیر دي چې دا لویه جګړه ده دا په کلکوالي سره کول دي خو امن سره دا کمال آئین کې دننه آئین مطابق پرونه خو پرسسټنټ او کلک بل خبره پرونه مطلب دا نه چې کمپرمایز کوي پرمانه چې کلکوالي سره څرګنده سبا خپل خبره کوي خو جګړه خلاف نه کوي پټه کوي زه چې ګڼم دې ته لوی نقصان دې نه رسېدلی چې د پي ټي ایم په نوم زه خپل کومه سیاسي سوچ دی زما دی
څخه سره پاتو ته غلط کړم سره سره خلاف هم سره وای خو د پی ټی ایم په نوم هغه مخکې بوزم نو هغه څه په دې سینسیریټي موږ غواړو پی ټی ایم ته نقصان رسوي زما ته خطر ده چې څنګه خلک سینسیزه چاپا باندې الزام لګوي چې دا فلاني کې ایجنټ وو نو ایجنټان ته نه ډیر نه مو عام کسان یو خلک سینسیریټي به ویډیو کوي خو پی ټی ایم په نوم باندې چې د پی ټی ایم ایجنټ نه بهر خپل خبرې خپل ورانه خپل غوسي او باسو نو به پی ټی ایم ته زیات نقصان رسوي هغه ګوندونو ته به څومره نقصان رسوي دا بدل به فکري شو رسوي خو دې کوم پرسته ګوندونو ته چې نقصان رسي ګټه دي شي د پی ټی ایم ګټه بني اب دې مقصد مخالف خلکو ته ګټه نو ګټه نه کیږي اختلاف لري اظهار هم کوي په دې ګوندونو چې اعتراض هم دي کوي خو د پی ټی ایم په نوم نه دی پکار پی ټی ایم دې نه نور زه ګڼم چې دې پی ټی ایم چې کوم شعور راوستو چې کوم خلکو ته د مخکې تلو یو لار وښه او دې محدود فوکس مطالبوس د علاوه دې پښتنو کې یو احساس اوچت د پښتونولۍ دا یو ترانسفورمیشن وکړه د پی ټی ایم ایجنډا نه خو لګي اسلام آباد کې دې خبرې شروع شوې رو خلکو پوښتنه دا قبایلي او دا فلاني او دا کوټه او دا د چمن او دا شاسودال دا خټک او دا ایسوسه دا وزیر او دا اپریده دې نه راووتو یو مودرنایزینګ فینومینا دا د دې ایجنډا نه خو دا د دې امپاکټ دی دا زنانه چې راووتلې را مخامخ شولې دا چې دا دوی وتویلې نو وروتلې او خلکو اکسپټ کړي دا یو ترانسفورمیشن زموږ سوشل ترانسفورمیشن کیږي پولیټیکل ترانسفورمیشن کیږي دا په مخ کې بوتلې خو دا ځکه کې اصل کلک باقاعده مشانه باندې پوي نور خلک لري چې دا یتم دا جګړه وړاندې ده او نه دا جګړه کول څوک نمبر ورکو کنه نو صرف 10-15 ته رسیدلی 50 ته نه رسیدلی دا ډېر شروع ده لوی ده خلک بم راغونډي خلکو پويګم دښمنۍ بم سره کیږي لکه چې ډېر لوی دي د عمرونو ځپلي شي خلک دي خلکو ذهنونه غلط شي دي بیا راته ویل شي سبقونه کوي شي دینه بروز او دینه راوتل دي پی ټی ایم کار دی نو دې خپل کې دا جګړه زدانه کیږي کوي ساته یې بحث کوي پی ټی ایم په دې جګړو کې مراولي دا نیو نیو خبرې چې کوم روزي دا مخ کې تلندي او دا ذهن کې صفا کړي چې دا لوی جګړه لوی خبره ده رو بکیږي خو کنسیسټنټلی دوی پر کنسیسټنسي یعنی په دې کې رو او کې نشو بدل نشو بدل نشو خپکیږي او تکلیفونه به وي ډېر څه یا هیڅ تکلیف نه دی یا رواني تکلیفونه خو یو نوې شی شروع شوی دی ما دا لیدلی چې د مسعود تحفظ مومن نه پښتون ته زه په اسلام آباد درنه کې یا د جلوس نو راغلی چې هلته ټلیفون رالولو هلته څوک جرنلسټ ناست و هغه ته ویرمان هغه ته په فون پتې چې بل خوا څوک چې منظور وکړو بل مرجان وکړو بل څوک پتې څوک هغه ورته چیرمن بي بي سي والا انټرویو کوي نو زه ورته څه وایم پښتون تحفظ مومن دا مسعود تحفظ مومن سره دا نوم به لیدل په لاره کې کېدل چې هغه یې هلته ننوتل او بیا یې ښار نه و بل و پېښور او 400 صحابه یې هسې ولیدل نو دا شی بدلېدو نو دا ورسره زده کړم ته لویږو زینب لوی سوال د جوړ شوی پلان نه دی پارټي نه ده تحریک دی پښتون اوچت شوی دی پښتون پاڅون دی پښتون زرغون دی او دا سفر روان دی کې به ځوانان بوډاګان ټول سره